د پاکستان حکومتي وزیران وایي چې د اکتوبر په 15مه د شنګای همکارۍ تنظیم د قربتوب د پاره تیاریانې یې پوره کړي، خو بل مخالف ګوند تحریک انصاف هم په دغه ورځ د اسلام آباد په ډي چوک یو ځل بیا د احتجاج اعلان کړی دی. څېړونکي وایي چې تحریک انصاف کو څه هم خپلې غوښتنې په حکومت منل غواړي، خو د دې سره به د پاکستان یو منفي عکس نړۍ ته وړاندې کیږي. د شنګای همکارۍ تنظیم SCO د غړو هیوادونو مشران به راتلونکي هفته په پارلمان اسلام آباد کې د حکومتونو د مشرانو د شورا CG د 30مې غونډې لپاره رايوځای کیږي چې مقصد یې د سیمایي اقتصادي همکارو د پرمختګ او د ټولنیزو اړیکو پیاوړتیا ده. د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطاالله تاړ خبرداري ورکړې چې په اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ تنظیم په کانفرنس کې به هیڅ ډول خنډونه ونه زغمل شي او ډاډ یې ورکړې چې دا غونډه به له پلان سره سم پرمخ ځي او د پاکستان نړیوال موقف به لوړ کړي. شنګای همکارۍ غونډه کې د چین د وزیر اعظم او هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په شمول د ګډون کوونکو 12 هیوادونو خوشه 900 استازي ګډون کوي چې د امنیت لپاره وفاقي حکومت لا 10,000 څخه زیات پولیس او نیم پوځي امنیتي اهلکار ځای په ځای کړي او پنډه اسلام آباد کې د اکتوبر 16 نه تر 14 نیټې پورې د 3 ورځو رخصت اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې میش جنرالist شیراز احمد شیرازي وایي چې دغه رنګ حالاتو نه به د پاکستان منفي عکس نړۍ ته ښکاره کیږي. د هغې وجدار چې د نړیوالو هیوادونو خلک را روان دي او په پاکستان کې احتجاج کیږي، دا ذمہواری د حکومت ته چې هغوی د پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات کړي وي او د هغوی چې کوم مسائل دي هغه حل کړي وي. تحریک انصاف د روان اکتوبر د میاشتې په 4مه نیټه هم په اسلام آباد ډي چوک کې احتجاجي مظاهره کړې وه چې پکې د 200 نه زیات د PTI فعالان نیول شوي. حکومت د وړاندې څخه دغه رنګ مظاهرو د مخنیوي لپاره پنډه اسلام آباد کې یو سلسله ماده لګولې او د اکتوبر له 15 نیټې څخه تر 19 نیټې پورې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو په مقصد پوځي ځواکونه هم ځای په ځای کړي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان